هغه ته حقوق ورکا، هغه په دې باندې پوهیږه چې تا ته زه کومه بولقه در پسې رومه، دا بولقه په تا باندې ظلم او زیاتې نه کومه، دا بولقه دې وجې نه در پسې رومه چې ته ډېر قیمتي څیز یې، او چې کوم قیمتي څیز وي نو هغه خلک پټ ساتي. سړي غوښه راغستې ده که نه، نو څه وایي یاره په اخبار کې لږه بندګه، په اخبار کې یو قیمتي څیز دی، په اخبار کې بندګه په تور شابر کې راته واچو. خلکو به د زړه کېږي چې هلکه وګوره دا غوښه یې روانه کړې ده وړي، یاره زما خو وس نه کېږي، یتیم به غریب به. حکم دا دی پټی کا، پټی ویسه قیمتي څیز چې هر یو دی دا پټي بچې زه چې موبایل والم که نه قیمتي موبایل دی، نو دې قیمتي موبایل ته زه پلاستیکي کور اچومه د دې وجې نه چې دا خراب نشي، دا ډېر قیمتي دی دا موبایل. چې کوم هغه 500 وخت ورته وایي که څه ورته وایي چې ساده موبایل یې هغه خلک چې غورځوي را غورځوي هم نه ماتېږي، هغې ته څوک کورونه نه اچوي، مړه داسې هم نه ماتېږي. بچې په کعبه باندې غلاف دی، په دې کعبه غلاف دی، ځکه چې کعبه ډېر قیمتي څیز دی، ډېر برکتي څیز دی، ډېر محترم دی، ډېر عزت او شرف والا کور دی. الله دې نور هم عزت او شرف سوا کړي. بچې قرآن ته غلاف دی، قرآن ته کڅوړه ده، غلاف دی وته د دې وجې نه دی چې دا ډېر قیمتي څیز دی. دا قرآن مجید ډېر قیمتي څیز دی، او بعضې قرآن مجیدونو ته خو یې هغه چینج هم لګولي ماشاءالله، دا قیمتي څیز دی، دا پټ ساتي. خپله لور پوهه کا بچې، زه چې تا ته د پردې دا حکم کوم د دې وجې نه کومه، دا کیله ده، د دې کیلې نه چې چلکه واړې او دا 10 منټه هم پاتې شي دا کیله بیا خرابېږي، او دا چې کله پټوي دا کیله نو بیا صحیح پاکه یي، صحیح ټیک ټاک. بچې ته قیمتي یې، ته زما ټوله دنیا یې، ته زما عزت یې، د دې وجې نه درته زه حکم کوم چې ته پرده وکړه. بچې په اعتماد کې والا، مونږ صرف زور او زبردستی زده کړې ده، قهر مې زده کړی دی، بس محبت او مینه مونږ نه دی زده کړې. زموږ بچې زموږ نه داسې یېرېږي لکه دا چېرته باو دی، باو لکه هغه دی پلار مې راغی. بچی له دونه مینه ورکا خو په ادب باندې. هغه خلک وایي که نه بچې موړ ساته او پټې ساته، خو په ادب یې ساته.